बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अल्लाह देव की तاسو ټول روغ جوړ ډیر سټوډنټس موږ د لیکچرز ریکارډ کوو نو کله موږ په سکرین راځو او کله د سکرین نه پناه کیږو نو خبره داسې ده چې ځینې لیکچرز داسې وي ځینې ټاپکس داسې وي چې هغې کې به ته سټوډنټ ته چې کله مخامخ شي نو هغه چې په سکرین باندې تا ویني نو بیا ښه پوهېږي او ځینې ټاپکس داسې وي چې هغه ایکسپلینیشن صرف غواړي نو لکه دا اوس چې کوم ټاپک دی او دا موږ اپلوډ هم کو که تاسو وګورئ په چینل باندې اپلوډ شو چپټر نمبر 6 زموږ شروع کیږي په فارماسوټکس کې چپټر نمبر 5 موږ دلته ختم کړو او نور ډیټیلونه به ان شاء الله وایو چې دا سناسه کار به پکې نور هم کو تاسو د پوهې لپاره چې تاسو پوهه زیاتای چپټر نمبر 6 شروع کیږي په ډوزیج فارم باندې ټیک شو ډوزیج فارم سره د دې مونږه ډیفینیشن اپلوډ هم کو تاسو به کتلې می بیا دلته هم لږ ګورو اکارډینګ ټو فارماسوټکس والا د ډوزیج فارم وی شکل تا په کم طرز په کم قسم ډوز ورکه په کم قسم ته مریض له ډوز ورکه یعنی ډوز وی د یو دوی یو سپیسیفیک اماونت تا مونږ ویو کنه 10 ملی ګرام ټیبلټ 200 ملی ګرام شربت نو دا 200 ملی ګرام چې دی دا ډوز دی او چې دا ډوز ته په کوم شکل کې ورکو هغې ته وایي فارم نو ډوزیج فارم د میډیسن یو سپیسیفیک قسم دی شکل دی د میډیسن یو سپیسیفیک شکل دی چې په هغې کې مونږه هغه ډرګ کېدو او مریض ته ورکو رائټ نو دلته ګوره د ډوزیج فارم ډیفینیشن لیکي او ما تاسو سره شیر هم کو مونږ شیر کو تاسو سره فارماسوټکس از د برانچ اف ګوره دلته د ډوزیج فارم ډیفینیشن دلته دی Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical entity in CE to a proper dosage form. ګوره پخوا زمانه کې چې دومره د علم زیات شوی نو دومره پوهه نه وه نو خلکو به څه کول خلکو به پاڼې ټکولې به یې خوړل پاڼې به یې اوچولې بیا به یې ټکولې بیا به یې خوړې آیا د نن نه 300 400 500 کاله مخکې ګولۍ وي شربت او نو کنه نو هغه څه شی هغه یو کیمیکل انټیټي به وه خلکو به ایکسپریمنټ وکړو دې شي دپاره لکه دا شی ښه دی دا بوټی د دې مسلې دپاره ښه دی د دې بوټي دا پاڼې د دې مسلې دپاره ښه دي ښه هلکه دا پاڼې اوچې کوي د پاڼې به یې اوچې کړې اومقه پاڼې به یې وټکولې پوډر به یې تساس کړل خلکو له به یې ورکړل خوړل به یې دغه مسلې دپاره فار ایگزامپل تاسو سپیرکۍ وګورئ که نه کور کې مونږ کره سپیرکۍ وي سپیرکۍ مونږ خورو سپیرکۍ خو بوټی دی دا خو یو سپیسیفیک ډوزیج فارم نه دی رایټ نو که ته وګورې په دې سپیرکو کې دغې ته هم زه یو سپیسیفیک ډوزیج فارم ویم چې هغه الله تعالی قدرتي جوړ کړی دی چې په دغه سپیرکو کې دننه هایوسین د وایي د هایوسین او تاسو اکثره وګورئ د هایوسین د وایي مونږ سره په باسکوپان ګولو کې او داسې نور قسمه ګولو کې چې هغه هایوسین فارموله وي هغې کې راځي اوس دغه سپیرکۍ چې دي دا د هغې کنورژن نه دی شوی هغه اومقه نیچرل فارم کې دی نو فارماسوټکس والا څه وکړل فارماسوټکس والا هغه نیچرل فارم یا یو نوی کیمیکل سبسټانس چې کله دوی ډسکور کی نو هغه یو سپیسیفیک او یو ښکلي ډوزیج فارم ته کنورټ کی یعنی ډوزیج فارم لالیا پلیز په دې خبره ځان پوه کا دا ډوزیج فارم چې دی اوریجنلی دا د ډرګ ډیلیوري سیستم دی یعنی که ته پلیز دلته وګورې دا ټیبلټ دی دا ټیبلټ یې نه دا په سکرین باندې دا یو ډوزیج فارم دی اوس په دې ټیبلټ کې دننه کمپنۍ والا فارماسسټ په دې ټیبلټ کې دننه ډرګ ایښی په دې ټیبلټ کې دننه ډرګ پروت دی نو ګینې دا ټیبلټ دا میډیسن دی په دې میډیسن کې دننه ډرګ پروت دی نو دا ټیبلټ د میډیسن یو فارم دی دا ټیبلټ
د میډیسن یو فارم دی د ټابلیټ ته موږ وایي ډوزیج فارم. په خبره پوه نه شو. دلته راشه کیپسول ته وګوره. په دې کیپسول کې دننه فارماسیسټ ډرګ ایښی. نو دا کیپسول څه شی دی؟ دا کیپسول یو کیریئر دی. دا ټابلیټ یو کیریئر دی، یو ډیلیوري سیستم دی، ډیلیور کوي. دی فار ایگزامپل ته وګڼه چې دا پیراسیټامول ګولای دا مثال کے طور پر دا پیناډول ګولای دا. نو دا پیناډول ګولای دا پیناډول میډیسن کې دننه چې کوم هغه ډرګ پروت دی هغه دی ایسیټ اماینوفین. ٹھیک شو. اوس هغه ایسیټ اماینوفین چې هغه ډرګ دی هغه په دې ګولای کې دننه پروت دی. هغه ایسیټ اماینوفین څوک ډیلیور کوي؟ زموږ بدن ته دا ټابلیټ کنه. نو دا ټابلیټ یو ډوزیج فارم دی. په دې کې ګوره ډېر لږ فرق دی، په دې باندې ځان پوهول دی او بس یو ځل پې پوه شي بس پوه شي. رایټ. سو دا ډوزیج فارم اصل کې یو ډرګ ډیلیوري سیستم دی. فار ایگزامپل تا سره شربت دی، تا سره یو شربت دی. هغه شربت چې ته وګورې په هغه شربت کې څه شربت کې اوبه ایښي ډېرې او هغه اوبو کې دوی اچولي، هغه دوی پکې حل کړي. نو ته چې کله ماشوم له یا غټ له شربت ورکې نو ته ترې هغه دوی راوچتې که نه هغه ټول شربت ورکې. هغه شربت په چمچه کې راواړی که نه نو هغه ټوله چمچه دوی ورکې. نو دوی ورکې نو هغه ډرګ په هغه سیرپ کې حل شوی دی. نو دا سیرپ د هغه ډرګ دپاره یو ډیلیوري سیستم شو. الله دې وکړي چې پوه شوي یې. نو فارماسوټکس والا څه کوي؟ فارماسوټکس والا چې کوم نوې کیمیکل سبسټانس پیدا کی چې هغه د ټریټمنټ پرپز دپاره، چې هغه د ډایګنوزس پرپز دپاره یوز کېدی شي. فارماسوټکس والا داسې وکړي چې هغه نوې کیمیکل سبسټانس چې کوم دوی ډسکور کو هغه یو ښکلي پراپر فارم ته، پراپر ډرګ ډیلیوري سیستم ته کنورټ کی. هغه ښکلي فارم ته د هغه ډرګ موږ وایو ډوزیج فارم. اٹ از آلسو کالډ د ساینس آف ډوزیج فارم ډیزاین. فارماسوټکس کې دا دا وګورئ، دا د فارماسوټکس ډیفینیشن دی. فارماسوټکس د میډیکل ساینس یعنی د فارمیسي هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سپیسیفیک ښکلي ډوزیج فارمز جوړو، ښایسته ډوزیج فارمز جوړو د څه نه؟ د ډرګ نه. ډرګ په ښکلي ډیلیوري سیستم کې بند کو، کیپسول، ټابلیټ، الیکزر، سیرپ او د دې لوشن، کریم، دا ټول څه شي؟ دا ډوزیج فارم دی. نو دا څوک جوړوي؟ فارماسوټکس والا. فارماسوټکس کنورټ ډرګ انټو ا میډیسن. نو لالیا زه دا وایم چې مونږ خورو څه؟ میډیسن. په میډیسن کې دننه څه پروتي؟ ډرګ. کار څوک کوي؟ ډرګ. وړي یې څوک؟ میډیسن. زمونږ بدن ته ډیلیور کوي څوک؟ میډیسن. څه شی ډیلیور کوي؟ ډرګ. ډرګ په څه کې بندي؟ په میډیسن کې. میډیسن څه شی دی؟ ډوزیج فارم دی. د چا؟ د ډرګ. خبره ختمه شو. سو فارماسوټکس څه کوي؟ فارماسوټکس والا دا د فارماسوټکس ډیفینیشن دی چې دا د میډیکل ساینس هغه برانچ دی چې په دې کې، یا د فارمیسي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه ډرګ یو ښکلي ډیلیوري سیستم کې بند کو او هغې نه مونږه ډوزیج فارم جوړ کو. ٹھیک شو. اوس ډرګ ډیلیوري سیستم اٹ از د ایڈمنسټریشن آف ډرګ اور میډیسن ټو د لیوینګ سیستم فار دیئر ډیزایرډ ایکشن ان د باډي. فار ایگزامپل کیور دپاره، مینجمنټ دپاره اور پروپایلیکسس آف ا ډیزیز دپاره. وایم درته ګوره ډرګ ډیلیوري سیستم به څه کوي؟ ډرګ به ډیلیور کوي چرته؟ د لیوینګ بدن ته، لیوینګ ارګانیزمز بدن ته کنه. ها صحیح ده. اوس داسې کار دی چې د کیپسول کې مونږه فار ایگزامپل د کیپسول کې دننه ایموکسیسیلین دوی اچولې ده، ایموکسیسیلین پاوډر فارم کې دي. نو هغه ایموکسیسیلین پاوډر فارم کې خو په شاپورو کې نشو ګرځولی. نو راځئ د کیپسول کې به بند کړو. دا کیپسول څه شی دی؟ دا ډرګ ډیلیوري سیستم دی. رائټ. اوس دا څه دپاره استعمالیدی شي؟ د کیور دپاره، مینجمنټ دپاره، پروپایلیکسس اف ا ډیزیز. پروپایلیکسس اف ا ډیزیز نه مراد دا دی چې یو بیماري ته غواړي چې هسې نه ونې شي، نو راځه د مخکې نه ورته دا ډوز تیار کړه. right. Well, medicines are the drug delivery system. That medicine definition. They go, what is medicine? Katana sokta pusi ki medicine or drug ke sa fark de. G drug aga chemical entity da. Dalta hai the drug definition likal hai de. Pharmacological active ingredient in medicine. Da the drug definition de. Chip medicine ki kam active ingredient de aga tamung drug vayu. Pa medicine ki kam active ingredient de chida bazi रिसेप्टर सर अब बाइंड कीगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ब शो कई सोक बे शो कई मेडिसिन ना
څوک به شو کوي ډرګ. نو ډرګ موږ پس کې اچولې په میډیسن کې. نو دلته راشه وګوره medicines are drug delivery system that are means of administering drugs to the body in safe, efficient and convenient manner. نو ډرګ چې تکله بدن ته کوزه نه د سډاره کې نشي کوزولې چې بس راځه دا ډرګ دی او کوزي کنه. دا ډرګ به موږ په یو خولي فارم کې بدن ته کوزو. هغه خولي فارم ته موږ وایو میډیسن. ټایم اخلم په ایکسپلینیشن خو چې پوه شي چې سبا لرنه څوک تاسو کوي چې ډایرکټ جواب ورکړي. اوس راځه ډوزیج فارم څه ته وایي. ډوزیج فارم از د فزیکل فارم اف ا ډوز اف ا ډرګ. ډوزیج فارم څه شی دی؟ د یو ډرګ د ډوز فزیکل فارم دی. It is a physical form of dose of drug. The capsule 500 milligram. په دې یو کیپسول کې 500 milligram ډوز پروت دی. 500 milligram دا پلانکې ډرګ پروت دی. په دې یو کیپسول کې څومره ډوز پروت دی؟ 500 milligram. دا فزیکل فارم دی. مونږ یینو دا یې فزیکل مطلب دا دی چې تی اینی روالي وی خوري ویس کې په بدن یې ولګي. The physical form there. So what is dosage form? It is the physical form of a dose of a drug. Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as dosage form. The way yani drug medicines نه ویم لالیه medicine نه ویم drug چې مونږه په مریض د پاره د استعمال د پاره تیارو نو هغه مونږه په dosage form کې تیارو او مریض لای ورکو. ټیک شو ښه. بیا any pharmaceutical product which has a defined shape and have a prescribed amount of APIs, active pharmaceutical ingredient, are called dosage form. څومره ښایسته definition دی. any pharmaceutical product دا tablets شری tablet تعالی عام دکاندار منیاره والا به جوړي یا به دغه والا کراکرای والا جوړي نه pharmaceutical company به جوړي کنه. No, any pharmaceutical company any come products जोड़ाई. Pharmaceutical companies मंगला medicine जोड़ाई. No, आगा medicine चिदागी औखले शेपी और पागे की दन्ना यो prescribed amount of active यानी drug. Active pharmaceutical ingredient मतलब drug. No गोरा हर यो टेबलेट खपल मिलीग्राम 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम prescribed drug prescribed amount of drug weaken no that's share the dosage form they right. Active pharmaceutical dosage forms are essentially pharmaceutical products typically involving a mixture of active drug components and a non drug. पर dosage form किस प्राती अगर drug प्रोती और drug सर related से non drug products दो शीना drug और ड्रग से रिलेटेड से नन ड्रग मतलब चिदाबा बदन बे ने इस्तेमालाई बदन न बउजी सिर्फ और सिर्फ कार दाओ चिदा कस द गज़ेता रसूल दी तखपल कार चितबे हर ख्वाता ज़ेज़ा हो ड्रग बरस है. नो ड्रग डिलीवरी सिस्टम मेडिसन की दो चीज़ नहीं एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient हुई चाहे तो मुझ ड्रग हुई और नॉन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हुई. नॉन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आगा सब्सटेंसेस चाहे ड्रग नी हो ड्रग सर आई राइट. उस बाई वही दर शुड डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम उस ड्रग से शेदे. दिस इज द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन विच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन. वो मेडिसन के दन्ना ड्रग प्रोती पेनाडाल गोले मेडिसन दे ब्रोफिन शरबत मेडिसन दे हाइड्रोलिन शरबत मेडिसन दे पल्मोनाल शरबत मेडिसन दे कोसोम शरबत मेडिसन दे दटूल मेडिसन दी. उस ब्रोफिन मेडिसन के दन्ना चिकम फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोत दे आगा दे आइबोप्रोफिन उस आइबोप्रोफिन से शेदे अगर ड्रग दे इखेम पसकी दे ब्रोफिन शरबत या गोलाई ब्रोफिन टैबलेट मेडिसन दे ला लिया ब्रोफिन टैबलेट के दन न चिकम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोत दे. एक्टिव इंग्रेडिएंट न मुराद से दे दा बजी रिसेप्टर सर बाइंड कीगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन बशो कई आगा
एक्टिव इंग्रेडिएंट چې کوم په میډیسن کې دنه پروتي هغه ته مونږ وایو ډرګ الله دیو کې چې پوښیوي فار ایگزامپل ډیسپرین اسپرین انسولین ډایجوکسین وغیرہ وغیرہ دا شینا رائٹ نو دا مونږ ډیفینیشن وکړو د چا د ډوزیج فارم چې ډوزیج فارم څه ته وایي اوکې اوس مونږ دا وایو چې ډوزیج فارم کې څه شي نه وي یو خدا وي چې ډرګ وي ایکټیو انګریډینټ میډیسنل ایجنټ مرته وي میډیسمنټ مرته وي ایکټیو انګریډینټ مرته وي ډرګ مرته وي رائټ دا ټول یو خبره ده دا په میډیسن کې چې کوم هغه ایکټیو انګریډینټ پروتي ټیک شو اوس ایډیټیوز اینڈ ایکسیپټینټس دا څه شي دي ما تاسو ته دا ویلي چې په دلته کوم وګورو یو ډرګ وي او یو نن ډرګ وي ډرګ او نن ډرګ اوس ډرګ خوش او راځي چې دا نن ډرګ وګورو نن ډرګ سبسټانسز هغه ته موږ وایي ایډیټیوز او ایکسیپټینټس ګورو additives are the substances other than the active medicaments in the formulation यानी डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेशन मतलब डोजेज फॉर्म पर डोजेज फॉर्म की चिला लिया द ड्रग ना अलावा दल तराशा द ड्रग ना अलावा कम नन ड्रग कंपोनेंट्स थी आगा नन ड्रग कंपोनेंट्स तमुंग सोई आगा नन ड्रग कंपोनेंट्स तमुंगा आगा नन ड्रग कंपोनेंट्स तमुंग सोई additives and excipients so additives are the substances additives aga shinavi other than activity other than drug waya active medicament preda other than drug the drug na ilawa chi pa medicine ki danna ya laka the drug na ilawa chi pa dosage form ki come other substances we are additives which do not have any pharmacological action या लका दागी से pharmacologic आगी receptor सरे नशी bind की दे आगी से कई आगी सिर्फ और सिर्फ स्टा drug deliver कई drug दे याउज़े ना company ना drug राउडी स्टा बदन तय कुछ के आगा additives थी they are सदपारे use की they are used to give particular shape to the formulation for example कता उगोरे तो चिरे the amoxil capsule ना دا पाउडर رو باسي او پس مکه وشیندې نو دا پاوډر اوس شیپ جوړیږي نه خدا شیپ ور ل کیپسول ور کړي کیپسول کې کیپسول شیپ چې څه دی اقرنګ دا ټابلیټ دا کیپ د پاوډر شیپ وي د دې نه علاوه سیرپ ته وګوره د دې نه علاوه ټابلیټ ته وګوره دا ټول ها ټو انکریز د سټیبিলিټي اف د پروډکټ ګوره اډیټیوز او ایکسیپینټس موږ ځکه اچو چې کوم ډرګ دی دا غي سټیبিলিټي زیات شي کوم ډرګ دی دا غي سټیبিলিټي زیات شي فار ایگزامپل زما به روسته تاسو ته وایم چې په ټابلیټ کې مونږ کم شي نه اچو په ټابلیټ کې مونږ فار ایگزامپل دلته مونږ سره دا ټابلیټس راځي دلته اوس لیکوډ ډوزیج فارم شروع کیږي نو لیکوډ ډوزیج فارم کې مونږ با ډرګ سره نور کم شي نه استعمالو رائٹ بل ټو انکریز دا پیلیټیبিলিټي اینڈ ایلیجنس اف دا پریپریشن بل پیلیټیبিলিټي اچھا ٹھیک شو ایڈیٹیوز میں انکلوڈ سرفیکٹنٹس diluents, vehicles, bases, stabilizers, preservatives, coloring agents, flavoring agents, sweetening agents, the tool substances, the tool substances, the tool bamang dalta discuss ko inshallah the dalta real lubricants, glidants, surfactants, the tool hydrochloride, suspensing agents, the tool da discuss ko no da mung saradi the tool substances چې دا ته اینی دا ټول مونږ سره نن ډرګ کمپوننټس دي لکه فلیورینګ ایجنټ مونږه تاسو ګورئ نه اکثره شربتونو خوندونه بدلی هغه کې مونږ فلیورینګ ایجنټس اچولي اوس د فلیورینګ ایجنټس او د کلرینګ ایجنټس علاج کې د دوی اس کردار نشته دی د دوی دا مسلې علاج کې د دوی اډو هیڅ کردار شته دی نه دا صرف موږ د خوند او د رنګ د پاره چو نو دا نن ډرګ کمپوننټ دی ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ باقاعده سٹارټ کوو چې ویکلز څه ته وایي او ډایلوینټس او وغیرہ وغیرہ دا شي نه سره ټیک شو